دا ګاډي چې تاسو وینئ باقاعده په دې ګاډي ډزې شوي دي. دا وګورئ جي دا بالکل سورې دی. ګرانو کتونکو د کچرو د ګیټ مخې ته چې کومه یو ناوړې پیښه راله ډزې وشولې دا کچرې دي دلته کې پولیس ولاړ وي دا تاسو وینئ جي دلته کې ټوپک والا څنګه رالل بیا دغه اخوا چې کوم دی نو دا د ډي پي او دفتر دی دغه جي د ډي پي او دفتر دی. نظام هم چې کوم دی هغه هم د کړکېچنۍ ښکار دی نو بیا خلک قانون په لاسو کې اخلي. خو دا سابقه دښمني وه د دوو فریقینو ترمنځ چې دا کم فایرنګ شوی دی. ویل کېږي چې په دې کې یو مړ شوی دی او 5 پورې کسان په دې کې جوبل شوي دي. خو دې کې یو راهګیر چې کوم دی یو بابا هغه خو هم راغلی دی. خو سوالیه نښه دا ده چې مین شاره دا مردان روډ دی او په دې 400 کې چې کوم دی دغه ټوپکو دغه یلغار یا دې ځای ته راتګ داسې لومبنۍ پیښه نه ده. د دې نه مخکې یو شمېر پیښې په قچرو دننه هم شوي دي بار هم شوي دي او مسلسل چې کوم دی دا قسمه پیښې کېږي. نو نن چې دا کومه پیښه شوې ده انتهایي افسوسناکه پیښه ده ځکه چې ډېر سوالونه یې پرېښي دي. خو دې وخت کې پورې چې کوم اطلاعات دي نو یو کس چې کوم دی په دې کې مړ دی او په دې کې چې کوم دی نو 5 پورې کسان جوبل دي. دا ګاډي چې تاسو وینئ باقاعده په دې ګاډي ډزې شوي دي. دا وګورئ جي دا بالکل سورې دی چې دا د دې ګیټ نه روزي او دلته کې چې کوم دی نو 12 خلکه ښه کولو ولاړ دي. نو یو ډېر لوی سوال دی ګورو چې څه کېږي. ویل کېږي دا هم ذرایع چې 4 کسه دې کې په موقع ګرفتار شوي دي نو چې هغه ګرفتار هغې به قبل از وخت په هغې باندې څه نشو ویلی. خو دې وخت کې وکیلانو باندې هم یو لوی ذمواري او یو لوی سوال او د هغوی ژوند چې کوم دی نو هغه غیر محفوظه چې په عدالت کې مخکې هم چې کوم دی نو د وکیلانو مخې ته دغه فایرنګ شوی دی او باقاعده چې کوم دی دا ګورئ جي وګورئ نو دا ګیټ دغه ګیټ دی او دا چې کوم دی نو وینې دلته کې پرتې دي موږ چې چېرته کې ګرځو وینې پرتې دي دا ګیټ دی. دا وګورئ جي دا کچرې دي په دې دننه چې کوم دی نو وکیلان او ججان دي او خوا چې کوم دی نو دا ډي پي او صاحب آفس دی او دلته کې بیا وسلو والا ګرځي. نو الله دې زموږ په حال رحم وکړي. په داسې حالاتو کې ځان محفوظه ساتل دا ډېره ګرانه ده. خو دغه څو خبرې م کولې انشاءالله مزید معلومات چې راشي بیا به زه شریک